په لوبو کې چې زموږ پښتنې جنکۍ راشي نو هغه ډېرې مخکې تللی شي. زه صرف د لوبو د لاسه امریکې ته تلم، رشیا ته تلم، ایسټ افریقا ته تلم. ما نه صرف د پاکستان نمایندګي کړې بلکې د پښتنو نمایندګي مې هم کړې. And अब हम देख सकते हैं कि थर्ड फीमेल स्नोबोर्ड زما نوم سمر خان دی، زه ایډونچر ایتھلیټ یم او زه د دیر سره تعلق لرم او یو نن انټرنیشنل چمپینشپ کې زه صرف یوه پښتنه وم په سنو سپورټس کې، ولې چې زموږ څومره غرنۍ سیمې دي د هغې جینکۍ هلکان دي خو ډېر تکړه، خو چې جینکۍ خاص طور کې چې 10 یا 12 کالو نه واوړي نو هغه بیا سبق ته هم ډېرې نه پرېږدي، نو لوبه خو بیا ډېره لویه خبره ده. along with a medal from Red Bull Home Run. سنوبورډینګ ریس کې نن کمپټیشن کړی او ما زه ته 2-3 کالو نه محنت کوم، په خپلو پیسو هر ځای ته ځان رسوم، ټرینینګ کوم او نن ما ته سنوبورډینګ په مقابله کې اولنی پوزیشن واخیستو او زه به اوس ښه په فخر باندې د پښتونخوا نمایندګي کوم مخکې هم. And अब हम देख सकते हैं कि third female snowboarder is also coming down the slope. یو مثال زه به تاسو له درکم تدیزي جینۍ عذرا نه اورېدی شي نه خبرې کولی شي، خو په سنوبورډینګ کې دومره تکړه ده که نه 10-12 کالو به وي، خو یو 2 کاله پس به هغه د هغو مشران به هغه نه پرېږدي که نه هغه په 3-4 کالو کې انټرنیشنل چمپین جوړېدی شوه، په هغې کې دومره پوټینشل دی. او دا خالي یو مثال ما تاسو له درکو، په لوبو کې، په ټیکنالوجي کې، په ایجوکیشن کې زموږ جینکۍ ډېرې مخکې تللی شي. And we can see that the first female snowboarder is just about to cross the finish line. ما نه صرف د پاکستان نمایندګي کړې بلکې د پښتنو نمایندګي مې هم کړې. زه چې چېرته ځم زه خپل پښتانه جامې خپل کلچر ته ځان سره وړم، ولې چې زه دنیا ته دا ښول غواړم چې پښتنې جینکۍ چې د هغو سره سپورټ راشي، د کور والو مرسته راشي، د هغو اعتماد راشي نو هغه څومره مخکې تللی شي. او د دې پلیټفارم په ذریعه به هم زه پښتنو خویندو وروڼو ته دا میسج ورکول غواړم چې د خدای لپاره خپل پښتنو جینکو باندې اعتماد وکړئ، هغو له سپورټ ورکوئ او هغو به نه صرف ستاسو د خاندان نوم روښانه کړي، هغو به د ټول ملک نوم روښانه کړي.